حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. چا سره چې نصاب څه شی دی دې باندې لږ تاسو خیال کوئ. چا سره چې خالص سونه وي نو نیمې توله د سونې دا د سرو نصاب دی، 2.50 توله خالص د سپینو نصاب دی. که فرض که د بنده سره نغد پیسې وي، سپین وسره نشته، پیسې دی وسره، او هغه پیسې په هر کرنسۍ کې چې دي، که هغه ریالونه دي وسره، که هغه پاکستانی دي، که هغه ډالري دي، او د دغه پیسو باندې 2.50 تولې چاندي دا کیږي، د هغې قیمت ته رسي، نو د باندې هم قرباني واجب ده. که بنده سره د تجارت مالو یعنی دکان یې کړی دی او دکان کې سامان او مال تجارت دومره پروت دی چې هغه 2.50 تولې ته دا رسي، نو دی باندې هم قرباني واجب ده. که د یو بنده د ضرورت نه زیات سامان په کور کې پروتو او د هغې ضرورت نه زیات سامان د هغې قیمت 2.50 تولې د سپینو زرو ته رسي، بیا هم د باندې قرباني واجب ده. او که بالفرض لږې ورسره پیسې دي، سره دي ورسره، لږ شانته سپین دی ورسره، مال تجارت دی ورسره، لږ لږ دی، او د دې ټولو مجموعه 2.50 تولې سپینو زرو ته د هغې قیمت ته رسي، یعنی یو نه رسي، خپل نصاب ته لږ لږ دی، مال تجارت سره شته، د ضرورت نه زیات سامان شته خو لږ دی، سپین شته خو لږ دی، نغد شته خو لږې دی، خو چې دا ټولې راجمع کړي او د 2.50 تولو سپینو زرو د هغې قیمت ته دا رسي، نو بیا هم په ده باندې قرباني واجب ده. د دې وجه نه زنانه دې ډېر احتیاط کوي. زنانه ورسره کالي وي، سره ورسره وي، خو یو غلط فهمۍ کې دی مبتلا دي، هغه دا چې دی یره د استعمال په کالو باندې زکات او قربانی نشته. دا غلط فهمی ده. د زکات په د استعمال په کالو باندې قربانی هم شته او زکات هم شته، یعنی که کال تیر شي په دغه سرو کې به دا زکات ورکوي، که لوی اختر راشي دا به د هغې قربانی کوي. زیات تور خلک داسې وایي چې یاره جې 2.5 تولو نه زمونږ سره کم دي، خو دې زنانه سره پیسې هم شته، لکه څنګه چې ما مخکې ووې، نو دا پیسې او دا سره چې دواړه راجمع کړي شي د دې قیمت 2.50 تولو سپینو زرو ته رسي، نو هم دی باندې قرباني واجب ده. اوس دا به څنګه کوي؟ دا خو د کور په مشوره باندې کیږي چې یا ته دا خرڅ کی یا دا پیسې ځان له قرض کی، او که خاوند دی ولا ورکوي او خاوند دی هغه ادا کوي د دې په اجازت باندې، نو هغه هم کیږي. خدا ده چې قرباني به کوي، قرباني به نه پرېږدي. که هغه خلاصیږي په دغه قربانۍ او زکات کې نو خلاص دي شي، خو غاړه به د دې آزاده شي، او که دا قرباني ونه کړي نو غاړه به بند دی. ځکه چې قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي چې دا سره او سپین د قیامت په ورځ باندې به دا په جهنم اور کې واچولی شي، او د انسان
د تندي باندې په ملا باندې په دې تشو باندې دله به په دې باندې داغونه ورکولی شي. یوم تکوا بحاجب فی نار جهنم، الله فرمایي چې دا به د جهنم په اور کې واچولي. یوم او فتکوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنستم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. الله به توی دې باندې عذاب وسکه، دا هغه مال دی چې تا به خزانه کاو او په دې کې به تا هغه حق واجب زکات قربانی نه ادا کوله. یوم یحما فی نار جهنم فتکوا بها جباههم وجنوبهم. دا آیات مبارک سوره توبه کې راغلی دی. د دې وجه نه دا بنده که زنانه ده، که واده ده او که غیر واده ده، او دې سره دا کالی شته، پیسې شته، یا کالی او پیسې دواړه شته، او د هغې قیمت 2.50 تولو د سپینو زرو ته رسي، نو دې باندې زکات قربانی واجب ده. بهر صورت بعضې کورونو کې د ضرورت نه زیات سامانونه دي. د ضرورت زیات سامانونه داسې چې هغه کور کې مثلا لکه پروت وي، د هغې استعمال کال کې هم نه کیږي، صرف ډیکوریشن او صرف خلکو هغه کورونه پې ښایسته کړي. نو په دغې دا چې ټول راغونډ کې او دغه د هغې قیمت 2.50 تولو سپینو زرو ته رسي، چې د هغې نه اوس ما ته زه به تپوس کوم، خو به هر صورت دغه 50 نه یا 60 خواوشه 60,000 روپۍ خواوشه د هغې قیمت راځي تقریبا. نو بازار کې تپوس پکار دی د سپینې زر چې توله په څونه وي 2.50 تولو د هغې قیمت جنګول پکار دی. نو به هر صورت دغه سامان که دونه وي نو دا مطلب دی چې دی باندې د قربانی شته. د ضرورت سامان دا دی چې لکه مثلا کم طلایي بړستن ده، فرج دی، دارنګې لوښي د استعمال چې په هغې باندې د انسان عزت جوړ وي، دا د ضرورت سامان دی. باقي چې کم ضرورتونه نشته په هغې باندې او په کور کې پراته دي او استعمالیږي هم نه، په هغې باندې زکات په دې باندې مطلب دی چې او قربانی دا واجب دي دواړه. که کور کې ورونه وي شریک او هغې کاروبار وي، او ورونه وي شریک 3 وي 4 وي 5 وي، او د هغې کاروبار هغه پیسې دا چې په دوی باندې تقسیمیږي او تقسیم شي پي او هر یو د دې د نصاب مالک کیږي، نو بیا په هر یو ورور باندې قربانی واجب ده. مثلا 5 ورونه دي او د دوی کاروبار دی او هغه کاروبار یې د 15 لکو روپو دی مثلا، نو هر یو ورور ته لاک روپۍ رسیږي، اگر چې تقسیم کړي نه دي، خو که فرضي تقسیم وکړي او هغې ته یو نصاب څونه چې دی د هغې عمره حصه میلاویږي، نو بیا په دې 15 واړو ورونو باندې قرباني واجب ده. داسې وخت کې چې دی ودونو والوي او ښځو سره سرم وي، نو ښځو باندې هم قرباني ځان له واجب ده. په سړو باندې قرباني ځان له واجب ده، او په زنانو باندې چې هغې سره سره وي او نصاب خاوندانانې وي، نو هغې باندې بیا ځان له واجب ده. ښځه او خاوند یوه قرباني بیا به نه کوي، یوه حصه خاوند به ځان له حصه کوي او ښځه به د هغې دپاره به ځان له حصه. خو که کور کې فرض کا دا 4-5 ورونه دي او د هغې بیبیان هم دي، نو که هغې یو څاروی مثلا لکه د ډیرو قیمت نشي اخیستی او هغه داسې څاروی والی لکه سخی والی، کټی والی، په شریکه په یو کور کې د دوی شریک، په هغې کې مثلا 2 حصې چې هغه د زنانه هم پکې یوه حصه شي او د نارینه هم پکې ځان له 2 حصې پکې وي،
نو دا و حصې د هر یو کس ځان له حصه او هغه په هغه کور کې بیا حلال کړی شي. نو دا ټیک ده چې کم د حصې نه بار راځي هغه به بیا بار بله حصه نیسي. مثلا 4 وروڼه دي او د هغې 4 بیبیانې دي او شریک دي دوی په کور کې. نو چونکې 8 حصې خو په یو څاروي کې نه صحیح کېږي، د دې وجې نه 7 حصې به پکې متعین کې چې 7 حصې زمونږه د دې پلان کې دې کې حصه شوه او یو حصه به بار دا ونیسي. چونکې د څاروو په باره کې د بعضې خلکو تصور دا دی چې یاره دا څاروی وړوکی دی، څوک وایي په مونږ باندې دا وړوکی دی. که د دې بنده لکه غټ څاروی وس کېږي نو دا خو ډېره ښه خبره ده چې بنده ښه غټ میخه والي، ښه غټ سانډا والي، اوښ والي او 7 کسان پکې شریک شي. خو که بالفرض دومره مالیت نشته چې هغه په هغې باندې لکه صاحب نصاب دی، خو دومره دی چونکې دونه دغه نه لري چې غټ څاروی والي، نو د 2 کالو څاروی چې کوم دی دا برابر وي، یعنی سانډا، کټی، غوا، غویي چې د 2 کالو نه کم نه وي نو په هغې کې قرباني کېږي. بعضې خلک وایي چې یاره لکه دا وړوکی دی او غاښونه یې نشته، غاښونه یې نه دي کړي، غاښونه یې وي خو دوی هغه مخې ته چې کم 2 غاښونه یادوي هغه غاښونه یادوي. دغه غاښونه ضروري نه دي چې دا د 2 کالو وي دا څاروی برابر وي، یو ورځ هم پکې کمه نه وي. نو په دې باندې کې 7 حصې کېږي. ځکه چې اوس په کور کې مثلا دا حلال شي او دوی شریک دي، د هغې هغه وخت تقسیمولو ته هم ضرورت نشته. مثلا کور کې یو کور دی نو په هغه کور کې بیا حصې کولو ته هم ضرورت نشته، صرف نیت کې دا مخکې نه دا کول دی چې یاره دې کې دا 7 حصې دي بس دا کافي دي. خپله غاړه ازادول پکار دي. په چیلې یا چیلي کې یا ګډه یا ګډ کې دا مسله ده چې د کال وي. په ګډ باندې هم کېږي، په ګډه باندې هم کېږي، په چیلي باندې هم کېږي، په چیلې باندې هم کېږي قرباني، خو چې د کال نه کم نه. په چیلې او په چیلي کې خو د کال نه بالکل چې کم نه، او په ګډ او ګډ کې البته فقها دا وایي چې که فرض که د کال نه کم وي خو د کال د ګډ او ګډې سره چې دا ودرولی شي، بعضې صحتمند وي ګډ او ګډ، نو هغه چې د کال د هغې سره ودرولی شي د هغې په جسامت او برابر وي نو بیا هم په هغې باندې کېږي. د دې وجې نه زما دغه مشوره د دغې وروڼو خویندو ته چې په کور کې مثلا لکه خپل 2-3 وروڼه اوسي، 2-3 وروڼه اوسي او هغې سره بیبیانې هم وي، نو بس یو سخی دی والي، که سخی وي که ماده وي که هغه مذکر وي نر وي، هر څنګه چې وي، غوا وي که غویي وي. لکه بعضې خلک یعنې هغه د دې وجې نه قرباني پرېږدي، قرباني دې نه پرېږدي، د کم قیمت هغه چې والي نو هم قرباني کېږي. ما خو تاسو ته مخکې وویل چې ډېره بهتره خو هغه ده چې ښه د بنده ډېر وس کېږي او ښه غټ اوښ حلاله کړي، ښه غټه میخه حلاله کړي او ځان له حلاله کړي. خو که بنده پرس که دونه وس نه کېږي نو دا دی د دغې وجې نه قرباني پرېږدي. کله کله وایي ما ته پیسه باندې لکه 10,000-15,000 روپۍ راځي د یوې حصې او مونږ خو وروڼه نو په کور کې مطلب دی چې دا 7 حصې دي او چې 15,000 روپۍ ورکو دا خو ډېر شی دي. نو بس د هغې مناسب وروڼه یې فرض که 7 حصې دي کور کې، نو وړوکې څاروی والی یعنې وړوکې سخی والی، غوا والی هغې باندې مطلب 7 حصې برابر کې. به هر صورت که د دې دا مال د نصاب نه کم او چې دا تقسیم کړی شي نو بیا په دوی باندې قرباني نشته.